الرحمن الرحیم. پیغمبر اکرم مسجدوں په باره کې احادیثونه ډیر زیات دي. یو حدیث کې پیغمبر یې المساجد مجالس الانبیاء، مسجدونه د انبیاء د نستیو ځایونه دي. المساجد بیوت المتقین، جوماتونه او مسجدونه د متقی کسانو کورونه دي. یو حدیث کې پیغمبر یې من کانت المساجد بیتو ضمن الله له الراح والراحه، جو کس مسجد ځان ته کور جوړ کی، مطلب دا سره سی ته زیات کی نیور کې زیات هغه ته سکون او راحت او اطمینان ملويږي. وجواز علی الصراط، او پل صراط باندې د تیرېدل یو سرټیفیکټ دی. دا یاد وساته مسجد سره مینا لګاو انسان لپاره فائدې او کې ډیر زیات دي. مسجدونه نورانیات لري، مسجدو کې فرشتو تاګ راتاګ زیات وي. مسجدونه پاک ځایونه دي، هلته د خدای ذکر کیږي، عبادت کیږي، سجدې کیږي، رکوع کیږي. ایزو کله انسان مسجد کې کینی انسان ته یو سکون محسوسیږي، یو اطمینان محسوسیږي. کله هم ټینشن کې، کله هم بې سکونه راشه مسجد ته کینه ورکې او نستا وکړي، زیات وکړه، عبادت ورکې وکړه، بندګي ورکې وکړه، انسان ته سکون حاصل شي، اطمینان حاصل شي، د خدای عبادت وشي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.